وعلیکم السلام ورحمۃ الله. محترم د ذوالحجې په دې 9 ورځو کې چې کوم ورځ باندې روژه نیسي نو دا ډېر زیات فضیلت لري. رسول الله مبارک فرمایي چې د یو کال د روژو ثواب یې الله جل شانه ورکوي. د دې په وجه باندې چې یو نیسي که دوه نیسي که درې نیسي نیولی شي، که ټولې نیسي دا 9 واړه نیولی شي. البته که یو سړی دا ټول نشي نیولی نو یو دوه دې ترې ونیسي. بیا په دې ټولو کې د زیات ثواب لایقه چې کوم روژه ده نو هغه د عرفې ده. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک دا روژه ونیسي نو زما یقین دی چې د یو کال زاړه او روان ګناهونه دا ورسره معاف کېږي. دویم دا چې رسول الله مبارک فرمایي چې د دې ثواب دومره دی لکه سړی چې 1000 روژې ونیسي، الله تعالی ته دومره ثواب ورکوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. محترمه دا حکم استحبابي دی. رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو که څوک د ذوالحجې میاشت وویني نو بیا د نوکان او ویښتان نه کټ کوئ تر د اختر د سبا پورې. نو که چا کټ نه کړل نو ثواب یې ډېر دی، خو که چا کټ کړل نو په هغه باندې ګناه یا په قربانۍ په څاروي باندې څه اثر نه غورځوي، کولی شي. ګناه پکې نشته او په پرېښودلو کې دا ثواب دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. محترمه د تاریخ د اعتبار سره خو بدلته د عرفې ورځ د 9 د ذوالحجې مطلب دا دی چې دا به د زیارت په ورځ باندې راځي او کېدای شي اختر دا انشاءالله د جمعې په ورځ باندې شي. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. محترمه بالکل اخیستی شي دا د هغې مالک ګرځي او د مالک نه یو څیز واخلي نو په هغې باندې قرباني کول جایز دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. محترمه که دې رنګ چې کوم دی یو خو دا ټینګ رنګ وي نو هغه چې کوم ځای باندې پریوزي نو هغه ځای باندې خپل هغه د سلشونټۍ په شان یو خپل جسد جوړ کړي، جوسه د هغې پته بیا دغه شان لګي. کله چې رالرې کړی شي نو دا په شان د جوسې چې کوم دی رالرې شي د هغې نه نو دغې باندې که بیا چرندام کړی وي او دغه پې و نو بیا خو پې مونځ دا نه ده شوي. البته که یو داسې وي چې هغه دا خپله جوسه نه لري بس بلکې په دې نوک باندې چې کوم دی دا میکس شان شي بیا چې تر لرکې په شان د شونټۍ چې کوم دی دا خپله جوسه د دې نه وي نو بیا که په هغې باندې مونځ وکړی شي نو هغه د نکریزو په شان دا ټیک دي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. محترم اول خو د پښتو دا تقاضا ده چې داسې تصویران موبایل کې نه دي ساتل پکار چې سبا له هغه تا نه دا چې کوم دی نن سبا خو د سافټویر او د مطلب هغه ساینسي دنیا ده نو ستا په موبایل کې چې کوم تصویر دی دا هغوی ځان ته چې کوم دی راکنج کولی شي، ستا د موبایل نه تصویران هغوی ډیټ اخیستی شي. دې د وجې نه سبا له به ستا د ښځې د کور تصویران دا شیر کېږي نو موبایل کې دا تصویران نه دي ساتل پکار. بله دا خبره ده چې تا ته څوک تصویر را لیږي دا تصویر اول لږ کمپنۍ ته ځي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی تا ته راځي نو هغوی هلته وګوري هغه د نه بل خوا ټرانسفر کړي نو دا د رسوا کېدو خطره ده، پکې داسې نه دی کول پکار. او بله دا خبره ده چې د ښځې موبایل کې تصویر ساتل چونکې تصویر دا په موبایل کې جایز کار نه دی یا ویډیو خبرې ورسره کول دې د وجې نه دې نه اجتناب کول پکار دی. البته که خامخا اوس د ګناه نه صبرېږي نو په ویډیو دې ورسره خبرې وکړي خو کم از کم د دې نه علاوه دا تصویران وغیره دې نه د اجتناب وکړي او ریکارډینګ دې د ښځې نه کوي. وعلیکم السلام.